ورځې مخکې یو دل ازار ویډیو ما وکتله د تبلیغي جماعت په حوالې سره چې عبدالخالق جاهل بریلي کړې ده. لو فتنه د دین په جامه کې تبلیغیان دي، غټه فتنه چې د دین غټ بیخیستونکي خلک دي تبلیغیان دي، د قیدانیت او د یهودیت لوی خادمان د ریوړ مشران دي. اسه دې قابل جواب هم نه ده چې پای کې څه علمي خبرې کړي زه دغه جواب ورکړم. خو بهرحال یو دوه خبرو وضاحت کول دلته غواړم. اول نمبر دار تبلیغی جماعت یو عالمی مهنت کوي الحمدلله په پوره دنیا کې. زه دا وضاحت کول ضروری ګڼم چې تبلیغی جماعت میشن، عقاید، نظریات، پروګرام دا بالکل صحیح دی. د علماء دیوبند دغه مشرانو شروع کړی، علماء دیوبند د نگرانی کوي او الحمدلله په دې وخت کې د هغې نه خیر خورېږي پوره دنیا کې په عالمي سطح، بین الاقوامي سطح، قومي سطح، په ټولو طریقو سره. البته دغه وضاحت وکړم چې تبلیغي جماعت موږ معصوم نه ګڼو، افرادو کې به غلطۍ وي او جماعت کې غلطیانې نشته دی. د هغوی میشن صحیح دی، د هغوی عقاید نظریات صحیح دی. پوره دنیا کې د دیو په ذریعې سره الحمدلله الله بدعات او رسومات ختم کړل. مسلمان معاشره کې امت سنتو طرف ته دیو د برکت را روان دی. دغه حوالې سره که چا هم څو کاله مخکې څه قسمه بکواسات کړي و تبلیغي جماعت په میشن د هغوی په عقایدو نظریاتو چا ګوته اوچتول، نو د هغه خلکو سره زموږ مناظرې هم شوي دي، موږ ورسره ناست هم یو، موږ کورونو ته م ورغلي، موږ مدارسو ته م ورغلي یو. خو دیو دغه جرأت او طاقت نه لرله چې زموږ سره تبلیغي جماعت یو واقعي د دې عقیدوي الزام نه، یو خو الزام لګولی دا خو دنیا کې څه علاج نه وي چا سره. دغسې یو مور راوړی ما په 11 کالو کې نه دی پیدا کړی چې واقعي هغه تبلیغي جماعت یو عقیده کفري شرکي ثابته کړي یا بل څه دغسې په دلیل سره یو خبره د هغوی په خلاف ثابته کړي. خو بس ټول بکواس دا او اصل وجه هم داره زیات تر دغه خلک چې مخالفت کوي چونکې دیو په بدعات او شرکیات او رسوماتو کې اخته دي او د تبلیغي جماعت په ذریعې سره الله دغه ختم کړل. دنیا کې د سنتو ډیوې بلې کړلې، د توحید شمې بلې کړلې، نو دغه عاجزانو ته په هغې باندې زور ورځي. دې وجه نه غوسرې خو زه ورته وایم موتو بغیظکم. یو خبره بل هم زه وکړم، موږ مخکې هم د تبلیغي جماعت دفاع کړې ده، خپل فرض هم ګڼلې کړې ده. آینده هم انشاءالله په دغه لاین موږ ولاړو یو، که څوک علمي لاین کې د افهام تفهیم ماحول کې خبره کولی شي موږ بیا هم تیار یو. خو دغه عمره دې یاد وساتي چې څوک د تبلیغي جماعت په عقیده خبره کوي، موږ به د تبلیغي جماعت په عقیدې هم خبره کوو، دفاع به کوو. خو څوک چې خبره کوي دغه په عقیدې باندې هم انشاءالله العزیز موږ خبره کوو، بیا هم تیار یو، اوس هم تیار یو الحمدلله. دویم نمبر دغه صاحب د عبدالخالق چې دی یو خو یقین وکړه د لیونی غونته کړی، اوس خو دی زه په خپل باندې مرفوع القلم ګڼم، معذوره دی، بس دې غریب په حال باندې رحم کول پکار دي. خو بهرحال ته په خپل بیان کې یو خبره کړله چې تبلیغي جماعت یو خو جهاد منکرین دي او دویم قادیانیت ته خدمت کوي. نو دا خبره په هیڅ چا پټه نه ده. تبلیغي جماعت والا چې کلم پاسي اول نمبر تبلیغي جماعت تعلق د علماء دیوبند سره دی. پوره دنیا کې علماء دیوبند د ختم نبوت تحفظ کړی دی او خدمت یې کړی، ټوله دنیا ګواه ده. د کم صاحب چې دا خبرې کوي عبدالخالق صاحب لیونی، نو هغه غریب تاسو هم په دې پوهېږئ چې د ختم نبوت په حوالې سره 1% د دې خدمت نشته، صرف بکواساتو ته تکړه دی. او دویم نمبر تبلیغي جماعت خو چې هغوی یو امیم پاسېږي وایي د ختم نبوت په صدقه کې الله دې امت ته د دعوت محنت ورکړی دی، موږ ته یې کار د امر بالمعروف نهي عن المنکر حواله کړی. دا خو ټوله دنیا په دې ګواه ده. یقین وکړه یو افسر و بهر ډیوټي و چېرته د اقوام متحده میشن څه قصه کې ما ته څو ملکونه یاد کړل. زه هلته لاړم، ما سره دلته پېښور کې ملاقات شوی، امي سړی و، یعنې د کوم جماعت فرقې سره تعلق نه ساتو. ما ته خپله وویله څو ملکونه یې کړل، ډېر زیات غربت دی. وی هلته قادیانیانو هسپتالونه جوړې کړي، د هغوی مشینرۍ لګیا دي، کار کوي. ما ته وی ډېر مسلمانان د غربت د وجې نه او ناپوهۍ د وجې نه قادیانیان شوي دي او روان دي قادیانیان کېږي. ډېر د افسوس اظهار یې وکړو. اخر کې ما ته وی قسم یې وکړو چې هلته که څوک وررسېږي او هغه خلکو ته دعوت وررسوي، هغه خلک د دغه فتنې نه منع کوي، صرف او صرف یو تبلیغي جماعت والا دي چې خپله بستره ورسره پیسه لګوي، هغه خلک راولي واپس هغه اسلام طرف ته. دا پوره دنیا کې تبلیغي جماعت او څوک چې اهل بصیرت او اهل بصارت هغه دې خبرې ګواهي ورکوي. دغسې په رڼا ورځ باندې د نور د وجود نه انکار کوونکي موجود دي. نو تبلیغي جماعت په حوالې سره به دغسې احمقان هم وي چې هم دا خبرې کوي ته موږ څه ووایو. دویم نمبر دی انکار د جهاد په حوالې دا تبلیغي جماعت والا د جهاد منکرین دي. نو دا څوک چې دا خبره کوي دنه ته تپوس وکړي چې هلکه ته دې وخت کې کوم ځای کې جهاد کوې، په خپله مدرسه کې ناست دی ګرمې نرمې خوري، دغې ته جهاد وایي. نو ته کوم ځای کې جهاد کوې؟ باقي تبلیغي جماعت
نو د څومره جهادونه وشو تر اوسه پورې الحمدلله دې کې که ګورئ که برای راست د تبلیغي جماعت والا څوک نه راغلي بلواسطه راغلي دي. تبلیغي جماعت والا اکثر د مدرسو نه تللي دي جهادونو ته انقلابونو ته اکثریت شو او مدرسو ته 98% 99% در تبلیغي جماعت بچی راځي. در تبلیغي جماعت والا د هغوی په دعوت سره دا خلک راځي. ځکه مولا یم زم د تبلیغي جماعت مهنت ثمره یم چې دلته راغلی یم. او دویم دا تبلیغي جماعت یو عالمي میشن دی. الحمدلله تبلیغي جماعت هغه دعاګانې کوي مجاهدینو ته چې کوم واقعي جهاد دی. تبلیغي جماعت والا هغوی الحمدلله همدردیانې ورسره دي. البته هغوی یو عالمي میشن باندې لګیا دي. بعضې هغوی مجبوریانې لکه اوس چې افغانستان کې امارت اسلامي دی د هغوی خپلې بعضې به مجبوریانې مونږ هغه دنیا عالمي مجبوریانو ته ګورو مشرانو باندې ګوتې نه وچوته او د هغې د وجې نه نو دغسې څه مجبوریانې به د هغوی یمې. البته اخره کې بیا دا وضاحت کول وغواړم چې تبلیغي جماعت والا نه خو د جهاد منکرین دي. الحمدلله د اکابر علماء دیوبند په نگرانۍ کې دغه جماعت کار کوي. خیر ورباندې غالب دی. پوره دنیا کې د توحید او سنت د خورولو او د شرکیاتو د بدعاتو شمې هغې مړې کړې د توحید او سنت شمې بلې کړلې. په دې حضراتو باندې هسې بد لګېږي خو زه دیو ته وایم والله متم نوره ولو کرہ الکافرون. پون کو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا انشاءاللہ. بس ته به دغسې کې چې کومې لاړې په نور ورته کې ستا په مخ به راځي. الله به ستا د دغه خبرو د وجې نه تبلیغي جماعت میشن کې هېڅ نقصان نه راځي. بل زه بیا دا خبره کول غواړم چې موږ د تبلیغي جماعت دفاع کړې ده د هغوی عقاید نظریاتو په حوالې سره که چا څه خبره کړې مخکې هم کړې ده بیا هم ورته په میدان کې یو. که څوک خبره کول غواړي موږ میدان کې خو دومره د یاد ساتي صرف د تبلیغي جماعت په میشن او عقیدې نظریې به خبره نه وي. دا به هم زیر باس وي خو څوک یې چې کوي د کوم طرفه راځي د ستاسو دا به هم زیر باس وي. الله رب ذوالجلال دې دغه جماعت د کار حفاظت وکړي او الله دې مزید ترقیانې ورنصیب. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.